الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، پنجپیریان یا په بل تعبیر مماتیان، چتروړیان هم ورته وایي، پتریان هم ورته وایي، دوی ځان ته اشاعة التوحید والسنت وایي. دا د احادیثو نه منکره ډله ده او د احادیثو نه د انکار دپاره یوه بانه دوی دا وایي چې موږ د احادیثو نه ځکه منکر یو چې بعضې احادیث د قرآن نه خلاف دي. د دوی مرکزی مناظر دی نن سبا خضر حیات ورته وایي. خضر حیات په یو اعتراض کې داسې وایي چې د بخاري بعضې احادیث د قرآن نه مخالف دي او د اشاعة التوحید والسنت او د وابیانو په مابین کې فرق دی داسې بیانوي. دی وایي چې اهل حدیث قرآن پر روایات حاکم مانتی ہے، او بیا د خپل وایي د الله په وحی د ټولو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی و. الله پاک فرمایي وانا اول المسلمین، دارنګې آمن الرسول. او بیا د دې په خلاف باندې د بخاری روایت پیش کوي. د ده په دې غلیظه خوله باندې دی داسې وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو. دا د ده تعبیر دی، بخاری کې داسې نه دی. تاسو د ده تعبیر خپل واورئ چې دی څه وایي د بخاري په خلاف او د انکار د احادیثو دپاره دی کومه بانه ګوري. मैंने बताया कि सबसे पहला नंबर कुरान का है, जबकि आले हदीस कुरान पर रिवायात को हाकिम मानती है. इसकी आपको शायद ये समझ ना आए तो मैं उसको चंद मिसालें दे देता हूँ. कुरान करीम का ये मसला है कि अल्लाह ताला की वही पर सबसे पहला ईमान रसूल का होता है. बेशक आना अव्वल मुस्लिमीन आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही. जबकि बुखारी में एक रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वही में शक था, नबूवत में, और कई दफा आपने पहाड़ से अपने आप को गिराने की कोशिश की और जिब्रील ने आकर तसल्ली दी. ये बुखारी नहीं. अब मेरा मसला ये है कि हम कहते हैं कि कुरान का मसला हक है और रिवायत इसके बदले मुकाबिल बुखारी में भी हो तो वो रसूलुल्लाह का फरमान नहीं. معاذ الله. ګوره د دې منکري حدیث اعتراض تاسو واورېدو. د منکري حدیث وایي چې د بخاري دغه روایت دا د قرآن نه خلاف دی، ځکه وایي په قرآن کې راغلی دي الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي چې وانا اول المسلمین، او دارنګې آمن الرسول. او د دې په خلاف په بخاري کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی. وایي د هغه د روایت نه دا معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام په خپل وحی کې شکو او څو ځلې د غره نه د ځان د راغورځولو کوشش وکړو. بیا به جبریل علیه السلام ورته تسلی ورکړه. نو ګوري ورونو، اول دا روایت درته پیش کوم، بیا د دې روایت معنا درته بیانوم، او بیا تشریح، او د هغې نه وروسته بیا د دې اعتراضاتو جوابات. دا روایت په بخاري کې دی، صحیح البخاري دویم جلد کتاب التعبیر. په دې کې دا روایت دی. په دې روایت کې دا نه دی راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو، لیکن دا د انکار د حدیثو دپاره بانی غوښتونکي خلک دا اعتراض کوي. او دا اعتراض د خضر حیات خپل نه دی، دا د روحانی پلار احمد سعید ملتانی، خادم مرکزی اشاعة التوحید و سنت، دا اعتراض د په دې کتاب کې دی. د منکر حدیثو
او چې کله مردار شو نو بیا قبر کې د سپي په شان غپل. د بخاری په خلاف دا کتاب لیکلی دی، قرآن مقدس بخاری محدث، یعنی قرآن مقدس کتاب دی او بخاری بی اودسه دی. کله چې بیا پنځپیریانو ته ووایي چې د خو محدث لیکلی نو بیا وایي نه موږ محدث وایو، خو ګوره په دال شد نه دی لیکلی، محدث لیکلی، د مطلب محدث والی دی. دا اعتراض د دې خضر حیات خپل اعتراض نه دی، بلکې دا اعتراض دی احمد سعید ملتانی په دې خپل کتاب صفحه 12 کې اول نمبر اعتراض کړی دی. د په صحیح البخاری 54 اعتراض کړي، اول اعتراض په صحیح البخاری باندې دغه کړی دی. نو اول دا روایت ذکر کړی، زه تاسو ته دا روایت پیش کوم، تاسو بیا په خپل سوچ وکئ چې په دې کې کوم ځای کې راغلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شک. دا صحیح البخاری دا دویم جلد دی، 1044 نمبر صفحه ده. په دې کې داسې دي وفتر الوحی او وحی منقطع شوه، سلسله د وحی منقطع شوه. حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خفه شو. عدا بالعين المهملة عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. دومره پیغمبر علیه السلام خفه شو چې څو ځله د غره سر ته وختو چې د غره د سر نه ځان راوغورځوي. فکلما اوفى بذروة جبل، کله به چې پیغمبر علیه السلام د غره سر ته وختو لکی یلقی نفسه منه، د دې دپاره چې ځان ترې نه راوغورځوي، تبدى له جبرائیل، نو جبریل علیه السلام به ورته راښکاره شو. فقال یا محمد، نو ورته به ویلي چې یا محمده انک رسول الله حقا، ته د الله په حق پیغمبرې. فیسکن لذلك جأشه وتقر نفسه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې خبره د جبریل علیه السلام باندې به تسلی وشوه. اوس په دې حدیث کې د دې حدیث تشریح دا ده چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په اوله وحی کې 15 آیتونه نازل شو. د دې پسې متصل د یو څو ورځو دپاره وحی منقطع شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله د کلام خوند څکلی، لہذا دوباره د جبریل علیه السلام راتللو ته بیتاب و. کله چې د وحی د انقطاع سلسله اوږده شوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غمم سخت او ډیر شو، بې صبر ختم شو. لکه څرنګه چې ویلی شي چې الانتظار اشد من القتل، نو لکه پتنګ چې په شمعه باندې فدای، نو همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ځله د کلام الهی په حلاوت باندې د ځان د فدا کولو دپاره د غره سر ته وختلو. لیکن جبریل علیه السلام به ورته راغلو او تسلی به یې ورته ورکړه چې دا انقطاع عارضي ده، ډېر زر به د وحی سلسله شروع شي. وروسته د وحی سلسله شروع شوه. الله پاک وفرمیل چې ووجدک ضالا فهدا. د دې یوه معنا دا ده چې الله پاک ته د خپل ځان نه ورک موندلی وي، یعنی د کلام الهی په عشق کې داسې شوی وي لکه په خپل ځان چې نه خبره، نو الله پاک درته راهنمایي وکړه. نو اوس ګوره په دې حدیث کې دا نه دی راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شک و، خو دلته 3 اعتراض دي. یو د دوی پلار احمد سعید ملتانی اول نمبر منکر حدیث چې د په قبر کې بیا د سپي په شان غپل، د بخاری په خلاف دا کتاب لیکلی دی. د بخاری په باره کې داسې الفاظ استعمال کړي دي. آپ ناظرین غور فرمائیں کہ آپ نے کتاب الجامع المسند الصحیح کا مؤلف امام بخاری جس نے جانسب تو دیا تھا کہ میری کتاب مسند ہے، وہ گورے خلق سوچو کئی امام بخاری وہ خلق تا دا په ذهن کې ور اچولې ده چې زما کتاب مسند ده، لیکن زهری اسی بکواسی کې مرسل روایت کو. لیکن وہ دلته د یو بکواسی یعنی د یو کنزلمار چې امام زهری، دلته امام زهری ته کنزلمار ویلي، بکواسی ورته ویلي. و دلته په بخاری کې د دې بکواسی زهری مرسل روایت راوړی دی، مسند روایت نه دی راوړی. اور وہ بھی رسول کی پاکتوینیت پر خودکشی کرنے کا حملہ کر رہی ہے. او په دې روایت کې
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاکه بدن او په پاک نیت باندې د خودکشی حمله کوي، یعنی د خودکشی تهمت پہ لگئی. یا کس طرح باور کیا جائے پدی خبره به څرنګه موږ باور وکړو کہ ان کے دل میں چې د امام بخاری یا د امام زہری په زړه کې قرآن اور حامل قرآن کی کس قدر اهمیت ہے، چې د قرآن او د پیغمبر اهمیت د دوی په زړه کې څومره ده. یعنی دا پنځپیری د دینه منکر دی چې د امام بخاری یا د امام زهری په زړه کې د قرآن اهمیت او د پیغمبر اهمیت دی، نو د دې اهمیت نه وای بخاری د امام بخاری په زړه کې د اهمیت نشته. وروسته لیکي روایت جمع کرنے کے شوق میں بخاری نے یہ بھی نہ سوچا، د روایاتو پر جمع کولو کې بخاری دې تم سوچ نه دی کړی کہ جس پاک شخصیت کے ناموس کی خاطر احادیث جمع کر رہا ہوں اس کی توہین اور حدیث بھی بیان کر رہا ہوں. چې د چا د وجه نه چې زه احادیث را جمع کوم نو د توهین په باره کې چې کوم حدیث راغلی دی دا هم وایي زه په بخاري کې را جمع کوم، وایي دې تم سوچ نه کوي. توہین نبوت کرنے والی روایت کو بھی حدیث رسول کا نام دیا جاتا ہے. په کوم حدیث کې چې توہین د نبوت شوی وایي دې تم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وایي. کیا یہی ایک بکواس ہزارہا دیگر بکواسات پر بہاری نہیں ہے؟ وای دا کنزله په نورو زرګونو کنزلو باندې اوچته نه ده. کیا اصح الکتب وہی کتاب ہوتے ہیں؟ اصح الکتب اغا کتابی جس میں نبی کریم کی خودکشی کرنے کا عزم صمیم پایا جائے. کیا اس آدمی نبی کا امتی کہلوانے کا حق بھی رکھتا ہے؟ وای داسی امام بخاری او امام زهری د دې حق لري چې دته د پیغمبر امتی ویلی شي. نو دا غلیظترین او بکواسی چې ده دا منکر حدیث احمد سعید ملتانی د دیم قائل نه ده چې امام بخاری د پیغمبر علیہ السلام امتی شي. مخکې لیکي کیا یا امام بخاری کا تدین ہے یا لعنتی راویون کا کاٹا گری ہے. کیا امام بخاری اس جسم جرم سے بری ہو سکتی ہے اگر لعنتی راویون نے یا بکواس اس تیار کیا ہے؟ خو ډیره غلیظه ژبه استعماله کړې ده. خلاصه دا چې دلته درې اعتراض دي. یو خو دو اعتراض احمد سعید ملتانی دلته لیکلی دي. یو اعتراض دا لیکلی دی جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے. کم سړی چې خودکشی کوي هغه په کفر باندې مړ کیږي، یعنی خودکشی کفر ده. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خودکشی اراده کړې وه. نو په بخاری کې داسې روایات هم راغلي دي چې په هغې کې معاذ الله د پیغمبر علیه السلام د کفر معاذ الله ذکر ده، یعنی د پیغمبر علیه السلام د خودکشی د ارادي ذکر ده، خودکشی ته د کفر ویلی ده. نو یو اعتراض دا کړی ده. او دویم اعتراض دا کړی ده چې پیغمبر علیہ السلام د خودکشی اراده کړی وه، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو کہ ان کی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا کافر ہوتا ہے. دویم اعتراض دا کړی چې پیغمبر علیہ السلام چې د غره څوکې ته ختو او د غره د سر نه ځان را غورځولو نو دا خو د الله د رحمت نه امیدي ده او د الله د رحمت نه امید هم کافر وي. نو وایي د بخاري د دې روایت دوه ځلې د دو طریقې د استدلال دي چې دلته پیغمبر علیه السلام د خودکشی اراده کړې ده او خودکشی کافر کوي، او بل پیغمبر علیه السلام د دې روایت نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام د الله د رحمت نه مایوس او د الله د رحمت نه مایوس خو کافری. دا دو اعتراض د احمد سعید ملتانی دي. او د روحانی بچه منکر حدیث خضر حیات دا غواز خو تاسو واوریدو. دویم ځلی دا ویډیو به هم درته زه نشر کم، د خپل اواز دی. د اعتراض دا دی د په اواز تاسو واوریدو، ما درته اول کې ویلې. د اعتراض دا دی چې د بخاري د دې روایت نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو او څو ځلې د غره نه د ځان د راغورځولو کوشش وکړو. نو اعتراضات ګورې درې شو. اول اعتراض دا چې پیغمبر علیه السلام د خودکشی اراده کړې وه او احمد سعید ملتانی وایي چې خودکشی کفر ده. دویم دا چې د دې روایت نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام د الله د رحمت نه مایوس او احمد سعید ملتانی وایي چې د الله د رحمت نه مایوسی دام کفر ده. او دا د روحانی بچه منکر حدیث خضر حیات وایي
چې د صحیح البخاري د دې روایت نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو د درې واړو اعتراضاتو ته جوابات واوره. احمد سعید اشاعتی ملتانی منکر حدیث د هغه ولی اعتراض دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خودکشي اراده کړې وه او خودکشي احمد سعید ملتانی وایي چې کفر دی. زه وایم په جواب کې چې لعنت الله علی الکاذبین، خودکشي کفر نه دی، البته ګناه کبیره ده. په در مختار کې باب الجنایز هغې کې فرمایي من قتل نفسه ولو عمدا یغسل ویصلى علیه وان کان اعظم وزرا من قاتل غیره. چا چې خودکشي وکړه قصدن نو دته به غسل هم ورکولی شي، په ده به جنازه هم کولی شي، اگر چې د خودکشي ګناه د بل چا د وژلو نه غټه ګناه ده. نو خودکشي خو کفر نه دی او احمد سعید ملتانی پنجپیری وایي چې خودکشي کفر دی. دا یوه غلطي. دویمه غلطي د احمد سعید ملتانی دا ده چې دی وایي چې خودکشي دا د مایوسۍ دلیل دی او مایوسي کفر دی، حالانکه په دې کې هم دی غلط دی. مایوسي کفر نه دی او په کوم آیات کې چې دې ته کفر ویلی شوی دی نو هغه ورته تغلیظا ویلی شوی دی. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. امام بغوی د دې په تشریح کې فرمایي والقنوت من رحمت الله کبیرة کالامن من مکروه. تفسیر بغوی سورة حجرات 55 نمبر آیات لاندې لیکي چې د الله د رحمت نه امیدي ګناه کبیره ده، لکه د الله د عذاب نه ځان په امن ګڼل دا ګناه کبیره ده. نو دا دوه جوابه دا خو احمد سعید ملتانی ته شو. د روحاني بچی خضر حیات وایي چې د دې روایت نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت کې شکو. په دې روایت کې دا ذکر شوی دی. دا خو زه پکې وایم چې د دې روایت نه دی وایي چې معلومیږي، دی داسې نه وایي چې معلومیږي. دی وایي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې دی معلومیږي نه، دی وایي چې دی پکې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې معاذ الله شکو. نو زه د خضر حیات ته وایم چې اذا کان الغراب دلیل قوم فسيهديهم سبیل الهالکین. ته چې د پنجپیریانو مبلغ اعظم شي نو ټول به جهنم ته بوځي، او ته چې د دوی مناظر اعظم شي نو د دې نورو پنجپیریانو به څه حالي. په دې حدیث کې کوم ځای کې راغله چې د پیغمبر علیه السلام په خپل پیغمبرۍ کې په خپل نبوت کې شکو. دې حدیث کې خدا راغله 3 جملې پکې راغلي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پکې راغله وفتر الوحي وحي منقطع شوه فترة لږه انقطاع. نو حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. رسول الله صلى الله عليه وسلم په اول کې 15 آیتونه نازل شو چې اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. د دې پسې متصل وحی منقطع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خود الله د کلام خوند څکلو، لہذا دوباره د جبریل علیه السلام راتللو ته بیتابو. کله چې د وحی د انقطاع سلسله اوږده شوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غمم سخت او ډیر شو، صبر ختم شو، لکه پتنګ چې په شمعه فدای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ځله د کلام الهی په حلاوت باندې د ځان د فدا کولو دپاره د غره سر ته وختلو، لیکن جبریل علیه السلام به ورته راغلو او تسلی به ورته ورکړه چې دا انقطاع عارضي ده، ډیر زر به د وحی سلسله شروع شي. په دې کې خدا نه دی راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت یا په خپل رسالت کې معاذ الله شکو. دا خو د خضر حیات د احادیثو نه د انکار دپاره یوه بانه ده. څلورم دا چې که یو څوک اوس داسې ووایي چې زه خودکشي کفر هم نه دی، د الله د رحمت نه مایوسي کفر نه دی، نو ګناه کبیره خو ده. نو که یو څوک دا اعتراض وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دې کبیري ګناه اراده څرنګه وکړه، نو ګوره دا لږ غوندې د سړي ذهن ته راتلی شي داسې اعتراض. دوی خو دروغ لیکلی دی، احمد سعید ملتانی 2 دروغه لیکلی او خضر حیات هم دا دروغ ویلی دي
چې د بخاری په دې روایت کې داسې راغلی چې د پیغمبر علیه السلام په خپل نبوت کې شک، په خپل وحی کې شک. دوی خو دروغ لیکلي، لیکن اوس که څوک دا اعتراض وکړي چې زه خودکشي او د الله د رحمت نه مایوسي کفر نه دی، او د پیغمبر علیه السلام په خپل وحی کې شک نه و، خو د خودکشي اراده دا خو ګناه کبیره خو ده کنه، خودکشي ګناه کبیره ده، او چې پیغمبر علیه السلام اراده د خودکشي وکړه نو د ګناه کبیري اراده نه راځي ده. نو ګوره جواب واوره چې ما درته وویلې چې په دغه وخت کې صرف 15 آیتونه نازل شوي وو. غار حرا کې صرف دا آیتونه نازل شوي وو چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تر دې وخته پورې صرف دا 15 آیتونه نازل شوي وو. د دې نه بغیر په دغه وخت کې هیڅ حکم الهي نه نازل شوی. د خودکشۍ ممانعت د دې واقعې نه تقریبا 14 کاله وروسته په مدینه منوره کې نازل شو. الله پاک فرمایي لا تقتلوا انفسکم، سورة نساء کې راځي، دا مدني آیات ده. 14 کاله وروسته په مدینه منوره کې د خودکشۍ د حرمت ذکر راغلو. همدارنګه د ناامیدۍ حرمتم وروسته راغلو. لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، دا په سورة یوسف کې ده. نو دا د دې نه ډېر وروسته ده. خلاصه دا چې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کلام الهی نه د ځان د قربانولو او د غره نه د ځان د راغورځولو اراده کړې وه، په هغه وخت کې دا اراده ګناه نه وه. هغه وخت کې د الله هیڅ حکم هم نه نازل شوی، صرف 15 آیتونه نازل شوي وو. نو په دغه وخت کې خودکشي یا د خودکشۍ اراده نه صغیره ګناه وه او نه کبیره ګناه وه. لہذا د صحیح البخاری په لسګونو شرح دي، او په دې حدیث باندې هیڅ محدث هم دا اعتراض نه دی کړی. دا کم اعتراض چې دا پنجپیریان را نقلوي دا منکرین د احادیثو، د دې اعتراض نه خو جواب وشو. ګوره د جواب خلاصه دا ده چې احمد سعید ملتانی دا اعتراض کړی دی چې پیغمبر علیه السلام خودکشي کول او خودکشي کفر دی. نو کفر نه دی. دویم اعتراض یې دا کړی دی چې دا د الله د رحمت نه ناامیدي ده او د الله د رحمت نه ناامیدي کفر دی. نو تاسو جواب واورئ چې ناامیدي ګناه کبیره ده. دریم خضر حیات اعتراض کړی دی چې دا په دې حدیث کې دا راغله چې د پیغمبر علیه السلام په خپله وحی کې شک و. نو زه لعنت الله علی الکاذبین، دا کوم ځای کې راغلي چې شک یو؟ په دې کې خو د پیغمبر علیه السلام د عشق ذکر شوی دی چې پیغمبر علیه السلام د الله په کلام لکه پتنګ چې په شمعه فدا کیږي، نو د الله په کلام داسې ځان فدا کولو، د کلام الهي په حلاوت ځان فدا کولو. نو که شک وي نو بیا به د دې ځان فدا کولو ته څه ضرورت و؟ نو د دوی اعتراضات خو غلط دي. البته یو اعتراض چې معمولی غوندې وزن لري هغه دا چې دا نه کفر دی او نه د پیغمبر علیه السلام شک و، نو دا اراده د ګناه کبیرې ولې کوله؟ نو جواب دا دی چې په دې ټیم کې دا نه ګناه صغیره وه نه ګناه کبیره وه. دغه ټیم کې چې پیغمبر علیه السلام اراده کړې وه چې د غره نه ځان راوغورځوي، په دې ټیم کې صرف 15 آیتونه نازل شوي او نور احکام الهیه نه نازل شوي. اخر کې صرف یوه بله خبر هم درته کوم چې د پنجپیریانو دا مرکزی مبلغ دی احمد سعید ملتانی، د په باره کې د پنجپیریانو یو 2 عبارات درته ذکر کوم. پروفیسر محمد افضل دویا، دا د عنایت الله شاه خاص معتمدو، د په خپل کتاب خاص کم جهان پاک پاغي کې لیکي چې احمد سعید ملتانی دا د بخاری په خلاف چې کتاب لیکلی دا په قبر کې چې غپېدو، وای دا چې دا د اشاعت التوحید و سنت پاکستان نامور مبلغ او د مرکزی مجلس شورا رکنو. وګوره د پنجپیریانو کتاب خاص کم جهان پاک صفحه 9. او نن سبا د اشاعت التوحید و سنت مرکزی امیر طیب طاهری دی، د په خپل لیکي چې میری والد بھی آپ کی عزت کرتی تھے، زما پلارم د دې منکر حدیث عزت کولو، او بیلی کی آپ کو مقننہ کا نائب صدر بنایا تھا. د دوی د مقننہ مجلس نائب صدر همدغه احمد سعید ملتانی و. د پنجپیریانو کتاب وګوره خاص کم جهان پاک صفحه 14. د بخاری په خلاف د اشاعت التوحید و سنت دغه مرکزی مبلغ
د بخاری په خلاف دغه کتاب لیکلی په نوم د قرآن مقدس بخاری محدث. په دې په امام بخاری م اعتراضات کړي دي او د امام بخاری د صحیح البخاری په راویانو هم اعتراضات کړي دي. لکه یو ځای کې دی داسې لیکي د امام بخاری راویانو ته لعنتیان وایي. بہر کیف لعنتی راوی امام بخاری کے لئے مار آستین ثابت ہوئے. همدارنگی پدی کتاب کی دے لکھی راوی کتاب میں لعنتی راویون کے بہر مار ہو گئے. دا ډیره د بېباکۍ خبره ده، یعنی دا د لعنتی راویانو نه صحیح البخاری ډکه ده. نو په صحیح البخاری کې اکثر راویان صحابه تابعین او تبع تابعین دي، معاذ الله دوی ته لعنتیان ویلي. همدارنګه دی په دې کتاب کې لیکي یہی باطل قسم کی روایات بہر مار ہے. دے پا صفحہ 14 کی صفحہ 55 کی یہ ډیره خطرناک خبر لیکي، صرف دا یو خبر را نقلوم. دے پا دی 55 صفحہ کی داسی لیکي بخاری محدث نبی کی توہین، بخاری محدث د پیغمبر توہین کړي دے. او بے توہین څنګه کړي دے؟ وای چې توہین دا دے لیکن بخاری صاحب آپ نے روایت کی ذریعہ آپ کا نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی کھیل کھیلنا ثابت کرتی ہے اور فرماتی ہے. یعنی امام بخاری په صحیح البخاری کې دا خبره ثابتوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نابالغ جنکیانو سره جنسی لوبې کولې معاذ الله. نو چې دا کافر نشي نو بل به څوک کافري. د په نقش قدم باندې خضر حیات په صحیح البخاری باندې دا اعتراضات کوي. یو بل نقطه درته وایم، دا په دې پنځپیریانو کې منافق نه دی. د پنځپیریانو مقننه مجلس په 1980 کې دایر شو. د دې مقننه مجلس د طرف نه په قائلینو د سماع الموتا باندې د شرک فتوا صادره شوه. د 1980 نه 15 منټه مخکې څوک یو مسلمان هم نشي ښودلی چې قائلینو د سماع الموتا ته مشرک ویلي وي، او پنځپیریان قائلینو د سماع الموتا ته مشرک وایي. او دا صحیح البخاری دا اول جلد ده او پدې کې 188 نمبر صفحه ده. پدې کې دا باب لګي باب المیت يسمع خفق النعال، مړ د خلکو د پخو کشاره اوري. نو احمد سعید ملتانی وایي چیرې د سماع الموتا قائلین خو مشرکان دي. اوس امام بخاری هم د سماع الموتا قائل دی. د په دې 14 صفحه کې لیکي چې امام بخاری د سماع الموتا قائل دی. نو چې د سماع الموتا قائلین کافران دي او امام بخاری هم د سماع الموتا قائل دی، نو دا د پنځپیریانو په نس کافر شو امام بخاری معاذ الله. خو نور پنځپیریان شف کوي، یعنی منافقت کوي. خالی داسې وایي چې د سماع الموتا قائلین کافران دي، نمونه نه یادوي. او احمد سعید پنځپیری د ده زړه تنګ شوی دی او دی وایي چې تر کومه پورې به شف کوو. نو ده سمه ور شفتالو کړه چې فلان کافر دی، فلان کافر دی، فلان کافر دی. نو نور پنځپیریان اجمالا ټولو ته کافر وایي، او نور پنځپیریان چې چاته اجمالا کافر وایي دی د هغوی نومونه یادوي. نو د ده او د نورو پنځپیریانو په مابین کې فرق نشته. نو دا یو بدعتي او ګمراه ډله ده. مخکې موږ ثابته کړې وه چې د دوی پسې لمونځ مکروه تحریمي دی. دا نداء الحق ته راکړه. ګوره علامه بدرالدین عینی الحنفی مناقب ابی بکر الصدیق رضی الله عنه پاغي کې لیکي ومن انکر الحیات فی القبر وهم المعتزله. څوک چې په قبر کې د ژوند نه منکري دا معتزله دي. نو پنځپیریان معتزله دي. یو پنځپیریا لګیا دی یا شعوري یا غیر شعوري، خو هغوی وایي موږ په قبر کې دې جسم ته ژوند منو. نو دا ستاسو د مشر کتاب دی مسلک الاکابر، طیب طاهری لیکلی دی. د دې کتاب دا د 26 نمبر صفحه ده، ښه وګورئ. په دې کې دی داسې لیکي اور قبر میں اصلا روح کا بدن سے تعلق نہیں ہوتا. په قبر کې بالکل د روح د بدن سره تعلق نشته. دې عبارت ته جواب راکړه. کم پنځپیری چې جواب کول غواړي دې عبارت ته دې جواب راکړي. او دارنګې دا نداء الحق دی، نداء حق دا د پنځپیریانو مرکزی کتاب دی. دا اول جلد دی او په دې کې 246 نمبر صفحه ده. نو زه د دې عبارت درته وایم که کم پنځپیری جواب کول غواړي نو د خلکو سترګو ته د خاورې نه شیندي. د پالټۍ خدمت دې نه کوي، د الله د دین نه دې ځان قربان کړي. د الله د دین دپاره دی، د الله د دین
د الله د دین نه د پالټۍ قربان کی دی داسې ګوره لیکي دا د ښه پکې وګورئ اول جلد دی او 246 نمبر صفحه ده زه صرف د عبارت درته وایم تحقیق یہ ہے کہ حیات کی معنی ہی روح کا بدن کے ساتھ تعلق اور قبر میں روح کا بدن کے ساتھ سری سی تعلق ہی نہیں ہے سری سی سالبہ کلیہ دا پا قبر کی در روح دا دی بدن سر بالکل تعلق نشتا کہ کم پنچپیرے جواب کول غواړي دی عبارت تا دی جواب را کی دارنگی لاندے دے لکی یعنی اس حیات کا تعلق اس بدن عنصری سے نہیں ہے بلکہ روح میں ادراک و شعور قائم رہنے کو مجازی طور پر حیات کہہ دیتے ہیں بہر تقدیر دا عبارت دے گورا اس حیات کا تعلق اس بدن عنصری سے نہیں ہے ددی ژوند تعلق ددی بدن عنصری سرا نشتا دی عبارت تک کم پنځپیرې جواب ورکول غواړي دا عبارت دی پیش کی او بیا دی پدې کې کم تعویل کوي نو ودی کی نو دوی پدې ځمکني قبر کې دی جسم ته ژوند نه مني او علامه بدر الدین عینی فرمایي من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزله باب مناقب ابي بکر لاندې څوک چې پدې قبر کې دی جسم ته ژوند نه مني هغه معتزله دي نو پنځپیریان معتزله دي او محمد انور شال کشمیری رحمه الله هغه فرمایي اکفار الملحدین صفحات الدرش کی چې من صلى خلف المعتزلی يعيد صلاته چا چې د معتزلی په اقتدا کې لمونځ کړي نو هغه د خپل لمونځ راوګرځي نو د پنځپیریانو پسې یقینا ګور لمونځ نه کیږي بلا تعصب واخر دعوانا الحمد لله